د رمضان او د قرآن خپل منځ کې ډیر یو جوړ تعلق دی. هغه خصوصیات چې هغه رمضان ته ملاو دي او هغه خصوصیات الله رب العزت قرآن ته هم ورکړي دي، په صفاتو کې سره مشترک دي. لکه د قرآن متعلق الله رب العزت فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته، او هدى للمتقین، د متقیانو د پاره هدایت دی. یعنی د قرآن عظیم الشان تعلیمات، د قرآن فائدہ او د قرآن هدایت دا به پرهیزګارو خلقو ته ملاوي. او دغه رنګ روزې متعلق هم الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو په تاسو باندې روزي فرض کړل شوې دي لکه څنګه چې تاسو نه مخکې امتونو باندې فرض وي، لعلکم تتقون، شاید چې په تاسو کې تقوا راشي. یعنی قرآن سره هم په انسان کې تقوا پیدا کیږي او رمضان روزو سره هم په انسان کې تقوا پیدا کیږي. یو بل قدر مشترک د دې دا دی چې دا د رمضان روزي دا به د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت په دربار کې د بنده سفارش کوي او عرض بکئی چې یا الله ما ستا دا بنده د خوراک نه منې کړو، دې مې نفسانی خواهشاتو نه منې کړو، دې مې د حلالو شیزونو نه منې کړو، لہذا د ده په حق کې زما سفارش قبول کړه. همدغه سفارش به بیا قرآن هم کوي الله رب العزت ته او عرض بکئی چې یا الله ما ستا دا بنده د خوب نه منې کړو، د شپې مې د آرام نه منې کړو، لہذا د ده په حق کې زما سفارش قبول کړه. نو قرآن او رمضان دا په خپلو کې تړلي دي. د قرآن خو اس په عام ورځو کې ډېر فضائل راغلي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې یو حرف د قرآن وویلو یا واورېدلو هغه ته 10 نیکۍ ملو شو. دا د عام ورځو فضیلت دی. او بیا فرمایي چې یو حرف الف لام میم دا یو حرف نه دی، بلکې الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. چا چې الف لام میم وویلو په دې باندې الف لام میم باندې 1 سکند نه لګي، په 1 سکند کې د په کاته کې 10 نیکۍ ولیکل شو. نو بیا چې دا تلاوت په رمضان کې کیږي چې رمضان کې خاصه هم نفل د فرض برابر دي، فرض دا یو فرض برابر دي، د دې به بیا څومره مقام او مرتبه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشت کې دور کولو د قرآن، جبرائیل امین علیه السلام برالو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و تخپل څومره قرآن به چیات کړو هغه به ورته تیر. تاسو وینئ په ټول ملک په ټول عالم اسلام کې دا سلسله روانه ده چې کله رمضان المبارک میاشت راشي د حفاظ او حافظان چې کوم دی هغه قرآن اوري، یادی اوري او ډیره یو لوی سلسله روانه ده. نو د نیکۍ ګټلو د ټولو نه آسان او سهله طریقه دا ده چې موږ په رمضان المبارک کې د قرآن تلاوت وکړو. او ضروری نه ده چې ته 10 ختم وکړه او 20 ختم وکړه، نه، د خپل وس مطابق د چا څومره ناظري هغه رفتار دی د هغې مطابق په ځان باندې یو مقدار متعین که چې هر منځ نه مخکې وروسته به زه دومره تلاوت کړو. نو دی رمضان المبارک میاشت کې موږ د تلاوت خصوصي التزام وکړو. او زما عزتمندو دا داسې کلام دی د الله رب العزت چې په دې کې ډېر زیات تاثیر دی. که ته په معنا باندې پوهېږي او که نه پوهېږي تا ته خپل هغه اجر ملاویږي. که ته په معنا باندې پوهېږي او که نه پوهېږي د دې کوم هغه نورانیت او سکون او روحانیت دی هغه تا ته حاصلېږي. او د دې خو داسې تاثیر دی چې مسلمان پرې د کفار به هم هغوی به هم دا کلام اورېدو. لکه ابو جهل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نه لوی دشمن دی. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به تلاوت کولو دی به د شپې پټ پټ راتلو دا تلاوت به اورېدلو. یو واقعه راځي ابو سفیان، اخنس ابن شریح او ابو جهل دا درې وانه دا درې سرداران دي. حضرت ابو سفیان خو بیا وروسته ایمان قبول کړ. نو دی په یو شپه باندې تلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجرې مبارک کې بهر ولاړ دی، یو ګوټ کې ولاړ دی، بل سردار بل ګوټ کې ولاړ دی، بل ګوټ کې ولاړ دی او د قرآن هغه تلاوت اوري. چې کله تلاوت ختم شو بهر راووتل، دی په لار باندې واپس روان دي، خپلو کې سره یو شی یو بل نه تپوس کوي لکه چېرته تللی وي. خو زه اول خو یو بل نه ځان پټولو چې بیا یې صورتحال واضحه کړو. نو درې واړو مقصد دا و چې موږ د قرآن تلاوت وورو.
بیا یو بل ملامت کړل، وای تاسو خو د قریشو سرداران یې، که چېرته خلکو ته دا پته ولګېدله چې دا سرداران ځي او د پیغمبر علیه السلام دا کلام اوري، دا خلک خو به ټول مسلمانان شي. په دویمه شپه باندې بیا عهد وکړو، بیا به داسې کار نه کوو. وایي زه چې په کله دویمه شپه شوله، هر سردار ځان سره زړه کې وایي چې زه هغه باقي دوه چې کوم نور دي به نه راځي. بیا لاړل د پیغمبر علیه السلام حجرې مبارکې ګیټ کې ودرېدل، دیوال پناه ولاړ دي او د قرآن تلاوت اوري. چې بیا کله تلاوت ختم شو واپس ځي، بیا په یو موړ کې یو ځای شو. ویل لکه بیا چرته تلي وي، چې بیا خپل هغه معامله راښکاره کړله، بیا یو بل ملامته کړل. بیا یې عهد وکړو چې دې نه پس به بیا موږ داسې نه راځو، کله خلک را باندې خبر شو مسلمانېږي او زموږ غټه دښمني روانه ده. په درېیمه شپه باندې بیا هم دغه حال دی، بیا داسې یو ځای شو چېرته تلي و د قرآن تلاوت وکړو. حالانکې د پیغمبر علیه السلام د ټولو نه لوی دښمنانو دغه وخت، ولې دا د قرآن هغه تاثیر دی. نو ما عزتمندو د قرآن تاثیر هغه دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه توره په لاس راغلی دی چې نن به د خپل خور او اوښې نه سر وام ولې مسلمانان شوي دي. خو چې کله د قرآن هغه کلمات او د قرآن تلاوت یې واورېدو، د قرآن آیاتونه یې واورېدل، اراده بدله شوې، ما ته رامخکې کړه چې دا قرآن څه وایي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ډېر لوی چې کوم دی محدث مو، فقیه مو، لوی تاجر مو او لوی مفسر د قرآن مو، الله رب العزت ډېر مقام او مرتبه ورکړی و. ابتدایي شباب کې چې کله دا د علم طرف ته نو رامایله شوی او مالدار هم ډېر زیات، خپل باغونه د سیوانو په باغ کې ناست دی، د سیوانو موسم را رسېدلی دی، خپل یاران دوستانو مو سره ناست دي، ستار ور سره دی او په باغ کې کوشش کوي چې ستار وغږي، د ستار نه ساز نه خیږي، ډېر کوشش یې پرې وکړو. اخره کې چې هغه کوشش ډېر زیات وکړو، د ستار نه د قرآن آیت تلاوت کیږي، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا په مؤمنانو باندې هغه وخت نه دی راغلی چې د دې زړونه ټیټ شي د الله رب العزت یاد ته، چې دا یې واورېدل ستارې او مغه ځای کې مات کو او لاړې د دین علم حاصل کو، د زمانې لوی ولی الله وګرځېدو. نو د قرآن داسې تاثیر دی که یو سړی پې پوهېږي او که نه پوهېږي، صرف د دې په کلمات چې د دې تلاوت کوي دا اوري، هغه چې کوم دی دته محسوسېږي، د زړه سکون دی پکې، اطمینان دی پکې، ستا روح ته چې کومه خوشحالي په دې ملاویږي که نه، زه تجربه پې چې کله داسې قرآن راواخله او په توجه سره د دې تلاوت شروع کړه. ګوره زه بار بار وایم مقدار د تن یو آیت ووایه د زړه نه او په توجه سره، چې هغې سره تا ته کوم روحانیت او سکون او اطمینان ملاویږي، بیا به د قرآن نه غیر بل کار نه کې، هر وخت به تلاوت کړي. او بل زما عزتمندو په دې میاشت کې موږ د دعاګانو خصوصي اهتمام وکړو. ګورې الله رب العزت هر وخت وایي وقال ربکم ادعوني استجب لکم، او فرمایل تاسو پروردگار ادعوني مانه دعا وغواړئ استجب لکم چې زه قبول کړم تاسو دپاره. نو بیا په دې میاشت کې خو به ډېر زیات التزام کوو چې د الله رب العزت نه بخښنه طلب کوو، د الله رب العزت نه مغفرت طلب کوو، ولې دا میاشت د مغفرت ده او دا واحد داسې یو ذات باری تعالی دی چې دا په غوښتنو باندې خفه کېږي نه بلکې خوشحالېږي، بلکې کوم سړی چې د الله رب العزت نه غواړي په هغه باندې الله رب العزت خفګان اظهار کوي او غصې اظهار پې کوي. نو په دې میاشت کې خصوصي توګه باندې دعاګانو ته هم کار ووایو، ولې چې دا میاشت قدم په قدم د دعا د قبولیت مواقعونه ډکه ده. ګوره پښمني کې ځان له دعا قبلیږي، د تلاوت په وخت کې ځان له قبلیږي، د روجې په حالت کې ځان له قبلیږي، د روژه ماتي په ټیم کې ځان له قبلیږي، د شپې په نیمه شپه د تهجدو په ټیم کې ځان له قبلیږي. لکه څومره چې حالتونو سره روجېدار مخامخ دی، په هر حالت کې الله رب العزت د دعا قبلی. نو ولې بیا موږ دې موقع نه فایده اوچته نه کړو؟ ځان دپاره وغواړو، خپل اهل و عیال دپاره وغواړو، ځان له دین هم وغواړو، ځان له دنیا هم وغواړو، خپلو بچو دپاره، یارانو دوستانو دپاره، رشته دارانو دپاره، خپل آخرت دپاره، خپل عاقبت دپاره، هر حالت دپاره، ولې چې موږ په هر حال کې الله ته محتاج یو. نو چې محتاج یو بیا د خپل احتیاج اظهار وکړو، الله رب العزت به زموږ محتاجي ختمي، که هغه د دین په لحاظ ده او که هغه د دنیا په لحاظ ده. نو لہذا یو د تلاوت خصوصي التزام وکړو او دویم چې کوم د دعا ډېر زیات اهتمام وکړو.